السلام علیکم. یو څو ډیر غټ ډیولپمنٹ دی ما چې تاسو سره شیر کم. یو خدا دی چې د حکومت او د تحریک انصاف په منځ کې مذاکرات یو دور شوی دی. مذاکرات د شپږ تحریک انصاف د مذاکرات لپاره د شپږ رکنی کمیټې اعلان کړو، خو مذاکراتو کې درې کسه شامل شو او درې مذاکرات لرونه رسید. د دې مذاکراتو هیڅ فایده نشته. دا صرف د ټرک پسې سړی شاته چې هسې منډې وي دغه شی دی. خو حکومت پکې دا یو فایده وکړه چې لکه تحریک انصاف به وي چې دا جعلي حکومت دی، دوی سره مذاکرات نه کوو، نو ورسره په ټیبل کې ناسته. او د حکومت څه مطلب دی چې دا میلیټري کوډ کې کم سزاګانې وشو، کم پریشر را روان دی، نو دوی وایي چې څه داسې درمیانه لارو ګورو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. او عمران خان ریهام کو، نور اوس په جیل کې په جعلي کیسونو کې نشو ساتلی او د پریشر نه ځان وساتو. او دویمه دا چې اسټیبلیشمنټ یې ډېر په طریقه ځان سایډ ته کړو. تاسو خیال د اسټیبلیشمنټ نماینده محسن نقوي دی، فیصل واړه دی، هغوی د حکومت د طرفه په مذاکراتو کې نه دي شامل. او اوس بیا یو بچی تحریک انصاف له ورکو چې بیا په 2 جنوري به دویم سیشن کوو، نو د دې نه هیڅ نه جوړیږي، هسې ډرامه کوي. د دې حکومت نه د خیر توقع کول هسې ځان دوکه کول دي. دویم یو خبر دا دی چې آفتاب اقبال یو ډیر زبردست اینکر دی، دلته پاکستان کې به پروګرامونه کول، بیا هغه اغوا شو، 2-3 ورځې غریب غیب و، بیا کاروبارونه هم ډیر ګډوډ شو، هغه ټوله کډه واغسته او دوبۍ ته شفت شو. بیا به د دوبۍ نه پروګرام کو، ډیر اعلی سړی دی، انټلیکچوال دی، شاعر دی، ډیر په ښه موضوعاتو باندې کوي. هغه په پروګرامونو کې ډیر بېروزګاره مزاحیه فنکاران په روزګار شو. اوس بله ورځ هغه په لندن کې خپلې شوګانې کړې وي او چې د مانچسټر ایرپورټ نه را روان شو او دوبۍ ایرپورټ ته راغی، هغه سره خپل کور وعلم. نو دوبۍ ایرپورټ کې د امیګریشن نه مخکې څه خلکو هغه ودرو او ځان سره یې بوتلو. ښځې ډېرې ورته ووایي چې څه کسور څه دغه هېڅ نه. او بیا چې په کم ټرمینل راوتلو په هغې نه په بل ټرمینل 18 غنټې پس پرېښودو، ټول فیملی ډسټرب و، هر څه چې نو کم خلکو چې اوازونه دغه کیږي دلته کې خاموشه کوي. خو په دوبۍ کې دا ډیره د حیرت خبره ده چې دوبۍ والا هم زموږ د خلکو مرګستیا وکړه او اوازونه بندولو دپاره کوششونه دي. دغه خبر بیا د عمران ریاض باره کې هم راغی او هغه هم څه وخت غیب و اطلاع نه راتله. بیا چې ویلاګ وکړو نو ویلاګ نه اندازه وشوه چې هغه پسې هم ورپسې دي خلک، او هغه نن سبا چې کوم ویلاګ کوي نو خپل لوکیشن نه ښیي، ځای کې پټ دی. او هغې بیا چې دا ویلاګ وکړو نو بیا وی چې ما سره مایک نشته، سامان نشته، اواز به تاسو ته صحیح نه درځي، ځکه چې هغه بې سر و سامانۍ کې ته اطلاع د دننه نه ورشوه چې بیا د ګرفتارۍ هغه خپل لوکیشن چینج کو. نو هغه دویم ویلاګ چې کو هغې کې ورسره سامان مامان نو بیا سخت دي، ځکه چې خلک د دې فرسوده نظام خلاف خبره کوي، د ظلم جبر خلاف خبره کوي، د میلیټري کوډ د غیر قانوني کیسونو خلاف خبره کوي. نو مشکلات خو دي. یو بل خبره نن سبا ټول حکومت چې دی نو د ټرمپ یو مشیر دی ریچارډ ګرینیل، هغه راټینګ کړی دی او دوی دلته بیا پروپیګنډي وکړي. د جیو نیوز د هغې ټویټ نه خبره شروع شوې وه چې هغه ته یې ووایي چې دا هم جنس پرست دی او دا ټرمپ ځان له مشیر مقرر کو. نو هغه دومره غلط دغه راغی چې بیا دوی خپل ټویټ هم ډیلیټ کو او بیا طاقتورو خلکو میډیا چینلز ته ووایي چې د ټرمپ انتظامیه څومره خلک یې په هغوی پسې بس خبره متنازع نه کوي. خو اوس هغه له مزه ورکړ، ځکه چې د هغه یو ټویټ چې فری عمران خان 10 میلیون خلکو وکتو او دا یو ډېر لوی د هغه دپاره هم حیرت و چې دومره عمران خان پاپولر دی چې ما د هغه دپاره اواز چوت کړو. نو 10 میلیون زما هغه یو ټویټ ولیکل. بیا پی ایم ال ان والا دا ډرامې کولې چې دا ټویټر اکاونټ چې دی دا جعلي دی او دا د تحریک انصاف دا جبران الیاس دی هغه چلی یا شهباز ګل چلی. خو پرون په بیا وایس اف امریکا پوره پروګرام وکړو چې دا د هغه جنون اکاونټ دی او هغه یې چلی او هغه اوس څه موقع ضایع کوي نه، کم چې موقع نو هغه کوي. خو زموږ دا ټول حکمرانان غلامان دي.
تا به د بلاول بیان نه اورېدلی چې ریچارډ ګرینل ته وایي چې ستا زموږ په ملک کې څه کار دی. شهباز شریف، مریم نواز شریف دا ټول خاموشه دي ځکه دوی ته خپل حیثیت معلوم دی چې کو یو فون کال راشي نو دوی ټول فارغ دي. بیا پکې داسې چلو شو چې دلته کې خو ټویټر هم بند دی، ایکس چې کم اوس دی او مخکې به ټویټر نومو. نو ریچارډ ګرینل ایلن مسک ته مشوره ورکړه چې د کم چا دا ایکس دی او چا په سپیس سټار چې کوم د هغه دی انټرنیټ پرووایډر کمپني چې سیټلایټ نه ورکوي، وایي چې ته پاکستان کې څنګه چې تا په یوکراین جنگ زده ملک کې هغه سیټلایټ نیټ فیسیلیټي ورکړې ده نو پاکستانیانو لم ورکا چې د حکومت کم نیټ ورته بندي چې دغه عذاب نه خلاص شي. ګورو چې مخکې ورځو کې به څه کېږي. بیا خو دا یو سلسله روانه ده ورسره. نو دا صورتحال دی د یورپی یونین په دغه باندې ویلیو چې دا زیاتې دی د ملټری کورس د سزاګانې. بیا برطانیې موي او بیا اوس د امریکې د بایدن انتظامیه چې کم ملر دی ترجمان هغه موي چې او دا خبره نه ده، خو هغه باندې بیا ریچارډ ګرینل ریټویټ وکړو او دای په ولیکل چې ته ډېر لیټ شوې او دا ډېر بیکاره ستا موقف دی، ډېر کمزوري او ته لیټ شوې. لکه بایدن انتظامیه ځان اوس د دې دغه نه وباسي چې دا 3 کاله کم ظلم جبر تباهي د پاکستان کې د انساني حقوق شوی ده، سیاسي قیدیانو ته شوی، جالب کیسونه شوي او دوی په خاموش وو. نو چې اوس ختمیږي حکومت نو وایي چې اخره کې لوکوټي پکې اوړو کې مال ګواچو چې بیا موږ وایو چې موږ هم د دې مذمت کړو. نو دا دغه ډرامې روانې دي خو خلک پوهه دي، شعور راغلی دی او شعور چې کم دی هغه د ظالم د پاره مرګ دی. ځکه د هر شعور آواز بندولو کوشش دی، ځکه د هر شعور ته لارې بندي، انټرنیټ بندي، په میډیا کنټرول کوي. خو په دې کې به ناکامه په دې چې دا اوس ګلوبل ویلیج دی، ته دنیا نه بیل نشي اوسېدی، ته به د دنیا سره چې چلیږي نو دې خبرو به احترام کې. امید لرم چې دا څه ډیولپمنٹ وشو تاسو به د دې نه خبر شوي او کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.